السلام علیکم. زما نوم محمد علي بختیار خان دی. نن ستاسو سره یو داسې په غمجن ټاپک باندې سره خبره کوم چې زموږ چارسدې کې او داسې واقع په تاریخ کې نه ده شوې. زه تاسو سره معذرت غواړم چې ډېر وخت نه زه نوم، خو خیر اوس موږ ملاقات ته رالو. اوس به تاسو سره په غمجن خبره کوم. زموږ غونډو اختر خو به خیر باندې تیر شوي، زما اختر په خیر تیر شو الحمدلله. امید لرم چې ستاسو اختر به په خیر تیر شوي. خو سوچ وکړئ چې د مریم په مور به څنګه اختر تیر شوي، د مریم په ماماګانو، د مریم په تروګانو څنګه اختر به تیر شوي. د پلار خبره موږ ځکه نه کوو ځکه چې پلار هم غونډ غلطۍ کړی، پلار د دولت دپاره، شهرت دپاره دا خپل لور ووجله. ولې ووجله؟ ځکه چې وي مشهور به شو، دولت به راشي، پیسې به راشي، ګاډیان به وي، نوکران به وي. د دې لپاره یې خپله معصومه لور، خوږه لور وویشتله. دا د زموږ د خیبر پښتونخوا د چارسدې یوه غمناک خبره، غمناک او د شرم خبره ده چې یو پلار خپله لور ذبح کړه. لکه عام قتل هم نه، خپله لور یې ذبح کړه. د قربانۍ پر ورځ چې موږ ځناوران ذبح کوو، د خپله لور ذبح کړه. بیا کور ته راشي د مریم پلار، کور ته راشي خپلې ښځې ته وایي چې اوس به ما پسې پولیسان راځي، ته ما د پولیسانو نه بچ کا او غږ مه کوه. کو چا ترې غږ وکړو بیا به ستا حل هم سم ني. چاته غږ مه کوه، ما د پولیسانو نه بچ کا او موږ دا انظام به په دې تره راواړو، نو موږ ته به ګاډیانې، پیسې او دولت به موږ غونډ به هر څه نه خلاص شو، پر دې تره به انظام راواړو، تره به ګیر شي او موږ ته به فایده ملو شي. حالانکې کار هم د غلط کړو. امور سره بیانونه کیږي په دې چینل به تاسو ته هغه بیانونه ملو شي. که تاسو وګورئ نو مور سره بیانونه کیږي چې مور وی چې زه به په دې ګاډیانو په دولتو څه وکړم، زه به په دې ګاډیانو او په دې دولتو او په کورونو څه وکړم چې زما مریم پکې نه. زه بل پولیس ته داد ورکول غواړم چې هغه دې واقع ته ته ورسېدل، د هغې علاقې خلکو ته داد ورکول غواړم چې هغې دې واقع د ورسېدل. ډېره غمناک واقع ده، ډېره غمجنه واقع ده. خبرې هم پرې نه کېږي. مونږ غونډ د زړه نه خفه یو، اوس څه به ووایو، اوس یې وکړو نو. او بیا هغه پلار له شرم هم نه ورتلو، پلار له شرم هم نه ورتلو. داسې انټرویوګانې یې ورکړې چې پته یې نه لګي چې دی قصوروار دی. دومره د ټوکنجو جړی وکړه، ما ویډیوګانې د هغه وکړې، داسې اړو لګي نه چې هغه قتل کړی دی. دومره ریلیکس، دومره په دغې باجون تېرو چې بیانېږي نه. مونږ غونډ مریم له دعا کوو چې هغې ته جنت نصیب شي. اخو دغه د ماشومان ته حساب کتاب نه، خو د مغفرت دعا به ورله کوو او پلار ته به د هدایت دعا کوو چې الله پاک ورله عقل ورکړي. بل هغې مور له به هم دعا کوو. غونډو ته پکار دي، مونږ غونډو تاسو ته درخواست کوم چې هغې مور له دعا وکړئ چې د هغې له الله پاک صبر ورکړي، هغې له په دې موقع باندې هغې له صبر ورکړي. او بل حکومت ته درخواست کوم چې د هغې مور سره مرسته وکړي، د هغې په دې واقع باندې سخت سزا ورکړي، هغې پلار له مور سره مرسته وکړي. بله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دا وکیلان دا کیس فری دغه کوي، بغیر چارجز، بغیر فیس. وکیلان دا فری کیس، فری جنګېدل غواړي، لکه جنګ فری. وکیلانو بل اعلان کړی چې دا کیس به هغې په فری کې کوي. نو دا وکیلانو هم داد ورکول غواړم، وکیلان هم داد ورکول چې دا کیس په فری کې کوي. او بل زه پولیس ته داد ورکول غواړم چې تاسو ډېر ښه کار وکړو چې دې هم راګیر کوم، خو اوس دې تفتیش صحیح وکړي او دغه کس ته ډېره زیاته سخته سزا ورکړي. کو جون نو زه به تاسو سره بلې انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله.